تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی تذکرہ د دیار لسم کال کو چې نبی صلی الله علیه وسلم تا د هجرت د حکم دراتلو په دیار لسم کال باندې شوی دی او دا حکم ځکه میلاو شولو چې د نبی علیه الصلاة والسلام په مکه معظمه کې قریشیانو د قتل منصوبه جوړه کړله. مسلمانان ټول اکثر لاړل مدینه منورې ته او چې کله د مکې خلکو وکتل چې دا خو ټول لاړل او دوی به زموږ خلاف چې دی هلته یو ریاست به جوړوي او خلافت به جوړېږي نو هغه ویل چې بس دا کمې مشر دی دا د ده فیصله پکار ده. نو درې کسان پاتې شوي وو په عامو مسلمانانو کې سره د الله د رسول نه یو نبی علیه الصلاة والسلام او بل علی رضی الله عنه او دریم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا درې کسان پاتې وو. نور چې کم خلک پاتې وو یا چا په قیدونو کې وو په قید کې وو په کمرو کې بند کړي وو تړلي وو یا ماشومان وو یا زنانه وو یا کمزوري بیماران خلک. بیا دوی په دارالندوه کې راغونډ شولو د قریشو میټینګ یې راغوښتلو او بنو هاشم او بنو عبدالملک او بنو عبدمناف پې مه راغواړئ ځکه موږ د دوی خلاف څه خبره کوو نو چې دوی پکې نه وي. او دارالندوه د دوی یو پارلیمنټ و په هغې کې باقاعده اجلاس به کېدلو جلسه به کېدله میټینګ به کېدلو هغې ته بیا راغونډ شولو. ابوجهل د اجلاس سرپرست و د اجلاس چلوونکی و ابو سفیان هم پکې و عتبه هم پکې و شیبه هم پکې و عبدالشمس هم پکې و او دا څومره غټ غټ د قریشو څومره د مختلفو قبیلو خلکو دا ټول پکې وو. او بیا شیطان چې دی د شیخ نجدي په شکل کې راغی هغه هم پکې اجازه غوښتل هغه هم کېناستلو. نو بیا مشوره شروع شو چې دا خو زموږ خلاف یو لوی سازش روان دی او دا نبي په دې خبره کې کامیابیږي نو څه وکړو رایه راکړئ. یو کس رایه ورکړه چې داسې وکړو دا په کوټه کې بند کړو او طالب پسې ولګوو بس مړه به شي. نو ابو جهل هم ویلو هغه شیخ نجدي هم ویلو چې دا خبره ټیک نه ده که څوک مسلمانانو کې څوک خبر شو یا بنو هاشم یا بنو عبدالمطلب زموږ سړی په کوټه کې بند کړی راشي خلاص به کړي درنه. نو بله رایه دا راغله چې یاره داسې وکړو دا په یو لیوني اوښ باندې کېنوئ هغه اوښ پرېږدو چې کوم طرف ته لاړلو. ابو جهل او شیخ نجدي وویلو ویل تاسو ته پته نه ده دا خو دومره خوږ زبان والا سړی دی دومره مؤثر شخصیت دی چې بل ځای ته لاړل ټوله دنیا به ستاسو خلاف رایوځای کړي خبره خو بیا هم نه حل کېږي. نو ابو جهل ویل زما په زړه کې یوه خبره ده زه هغه کوم او په هغې باندې که تاسو زما سره اتفاق وکړئ. ویل هغه دا چې یاره به موږ به د ټولو قریشو خاندانونو نه به یو یو زلمی او ځوان والو به او هغه به دغه له به توره ورکړو به په توره باندې به زهر ومږو به د کور محاصره به وکړي او سهار چې مانځله راوځي بس ټول به په یک مش حمله وکړي او بیا قتل به یې کړي او بیا که بنو هاشم او بنو عبدالمطلب بیا د خونبها مطالبه کو ټولو سره خو مقابله نه شي کولی که کولی نو بیا به له یو سلوخان ورکړو داسې غټه خبره خو نه ده. شیخ نجدي ویل دا خبره ټیک ده ویل دقه شان کو دا شیطان نبی علیه السلام بیا وروسته هغه خلکو نه پېژندلو او شیطان په داسې مختلف مواقع باندې د انساني شکل کې راغلی دی سوځله ځکه اسلام دشمن دی او بخپله نماینده بیا نه رالیږي داسې موقعو ته بخپله شیطان حاضرېږي. مشوره وشوله او بیا د
کسانو د 11 ځوانانو ډیوټي مو لګېدله چې 11 دا کسان به هغوی له تورې هم ورکړی شي او بیا زهر هم راوړلی شولو او هغه په تورو پسې ومږل او د نپېګاله به د نبي علیه السلام د کور محاصره به او د هغه قتل به کېږي. نبي علیه الصلاة والسلام خو الله پاک ساتلو. انهم یکیدون کیدا و اکیدو کیدا. الله فرمایي دوم یو تدبیر او من یو چل جوړ کو. الله فرمایي زموږ تدبیر او منزل ته ګوره. وس نبی علیه الصلاة والسلام خبر شولو. الله ورته وحی راولېږله. جبریل علیه السلام راغی چې بېګاله به په خپله بشتره نه سملې به او حکم داره چې بس مکې معذبې نه وځه. نبی علیه الصلاة والسلام به عام طور چې تلو د ابوبکر صدیق کور ته د سهار به تللو یا مازدیګر به تللو. پیغمبر علیه السلام په دغه ورځ د ابوبکر صدیق کور ته د غرمې په ټیم کې لاړو. ماسپښین ټیم. اسما رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیه السلام د معمول نه خلاف راغی. زما پلار کورو موږ دواړه بچی هم ورسره وي. عایشه صدیقه وه. په 11 کال د نبوت باندې د عایشه صدیقه رضی الله عنها نکاح شوی د نبی علیه السلام سره. واده شوې نه وه. او اسما رضی الله عنها مشره خور وه. عایشه تی کشره وه. وایي موږ دواړه په کور کې وو چې نبی علیه الصلاة والسلام راغی. ابوبکر صدیق هم ډېر زیات حیران شو چې نبی علیه السلام چېرته دا وخت نه دی راغلی. څه اهمه خبره ده. ویل نبی علیه السلام تاسو نه مې ځان نه خبره ده او دا دواړه نوڼه دي او دا بچی دي وباسه. پټه خبره کو. ابوبکر صدیق ورته د الله رسوله دا یو خو ستا کورواله ده عایشه صدیقه ده او دا بله د ښینه زما لور ده او دوی ستا خبره راز به نه بهاره کوي. به په دې باندې به اعتماد دی او د الله رسول دوی به مخکې ووایه خیر دی څه خبره نشته دی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ټوله خبره وکړله چې بېګاله به د شپې زه راوځمه وځو به د سورلۍ انتظام چې وي زه به ځم. نبی علیه السلام ورته خپل ځان یادولو. زه به د شپې بېګاله وځمه. ابوبکر صدیق ورته الله رسوله ما به ځان سره ملګری کې. نبی علیه السلام ویل ته به راسره ځې که نه او ته به راسره ځې به چې د سورلۍ اهتمام وي. هسې ابوبکر صدیق مخکې خبرو په دې خبرو باندې پوهه و نو 2 سورلۍ ساتلې وي. د پیسو انتظام هم کړی. مخکې نه پیسې ورسره وي. یو 15 زره دینار غالبا چې دی ساتلې وي او نور انتظامات مکمل کړي. د کس نیوکه هم کړی و چې ورته به لاره څوک ښیي به. دا ټول ذهن یې جوړ کړی و. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته چې کله د الله رسول ویلو ویم ته به راسره ځې نو عایشه صدیقه فرمایي او اسما فرمایي چې موږ هسې د خفګان جړه کتلې وه هم د خوشحالۍ جړه نه وه کتلې. وایي زمونږ پلار ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ډېرو خوشحالۍ نه دومره ډېر زیات وجړل. ډېر خوشحالۍ د وجې نه چې ابوبکر صدیق په دې خوشحاله و زه به د نبي صلی الله علیه وسلم سره هجرت کوم او د هغه سره به یو ځای ځم. نبی علیه الصلاة والسلام د هغه د کور نه چې کله راغی نو به یې علي رضی الله عنه ته وویلو دی د تره زوی و او اکثر کفالت چې دی نبی علیه السلام د علي کړی دی او زوم یې هم لورې وله ورکړې وه فاطمة الزهرا رضی الله عنها. د نبی علیه السلام سره زیات توب په کور کې پاتې کېدلو به. هغه ته وویل زه بېګاله وځمه او زما دا شین ساده دا به والې او به دومره پلانکې ټیم باندې به ته زما په بشتره سملې به او دی ورته ویلې ریږې به نه تا ته څوک غږ هم نشي کولی. ستا یو وخت هم څوک نشي کمولی. بس علي رضی الله عنه الله رسول بالکل ټیک ده. نو علي د الله د رسول په بشتره باندې وده شو او ابوبکر صدیق رضی الله عنه د الله د رسول سره لاړلو. زم په وطن کې بیا چې کوم خلک پخوا نه شیګان را روان دي هغوی د علي فضیلت ذکر کوي په دې باندې چې ګورئ د مرګ په بشتره باندې علي وده شوی دی. نبی علیه السلام ورته ویل څوک دې مړ کوي به نه څو یو اختر هم نه ضایع کېږي. ټول نه خطرناک سفر د ابوبکر صدیق و. هغه د دې نه بهرحال د علي خپل مقام دی په شریعت کې او په دین کې او د ابوبکر خپل مقام دی. تا ابوبکر صدیق مقام ته علي نشي رسېدلی. بهرحال نبی صلی الله علیه وسلم بیا په خپله کور کې پاتې کېږي او په خپل کور کې ځکه حکم ورته لا نه دی او د ورځې نبی علیه السلام ځکه نه وجلو
چې بیا به غوغا جوړېدله. په ورځې د کور د نبي علیه السلام په کور د رڼا کې نه ورتلل. هغه ویل بیا به رانه زموږ دا کار به ونه شي، او ویل د شپې په اخره کې بیا کوو دا کار، اخري حصه کې به کوو، د شپې په اوله کې هم نه کوو، په دې منځ کې هم نه کوو، اخري حصه کې به خپله کارروایي به کوو. ټول خلک د سحر د آخري ټایم نه دا تش غفلت خوب دی چې ټول اکثریت عذابونه په دنیا کې د دې غفلت په ټایم د شپې په آخري حصه کې لکه دا وخت شولو یا د دې نه مخکې ټایم شولو، په دې وخت کې اکثر عذابونه راځي، راغلي دي پخوا. نبی علیه الصلاة والسلام د کور نه دا 11 کسان راغله، محاصره یې وکړله، او چې دوی کوم خلک وو نو هغوی وکتل چې دومره نوجوانان ودرېدل، ظلمي ودرېدل، تورې ورسره او تور له زهر هم ورکړي وو. نبی علیه الصلاة والسلام د کور محاصره ده. نبی علیه الصلاة والسلام په خپله بستره باندې څه آرام هم کړی دی، او بیا د الله پاک رسول چې کله راوتلو نو علي په خپله بستره سملولو، او علي ځکه پاتې کولو چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره امانتونه پراته وو، یعنې بله څه وجه نه وه. ځکه د مکې معظمې مشرکانو ته پته وه دا یو رښتینی پیغمبر دی، پر دې مال نه خوري، نو سره د مخالفت نه به خلکو خپل امانتونه د نبي صلی الله علیه وسلم سره کېښودل. یو طرف ته دشمني وه، بل طرف ته به دومره غټ اعتماد و په نبی علیه السلام باندې. نبی علیه السلام علي رضی الله عنه دې دپاره پاتې کړی و چې زما سره کم د خلکو امانتونه پراته دي چې علي سبا خلکو ته امانتونه او پیسې شونه واپس. بنیادي وجه هم دا وه، بله څه وجه نه وه. د دې وجې نه بیا دوی د شپې په دې اولنۍ حصه کې دوی غلط را غلط شولو، جذباتیانو. یو کس په دې دیوال ورښکاره کېدلو، ورښکاره شولو، یوه زنانه وکتلو، ویل دا سړی څه کوي، راښکاره شو. نبی علیه الصلاة والسلام ته خو پته وه، خو زنانو ته خو پته نه وه. بس دوی ګبراو شولو، او بیا یو بل ته ویل چې په دې وخت کې به نه کوو، دا کار به د شپې کوو، دا خو ګوره شر جوړېږي بیا چې خلک وده شي دا کار به کوو. دوی محاصره کړې ده. نبی علیه الصلاة والسلام ته الله پاک وی بس وځه. د شپې نبی علیه الصلاة والسلام چې کله وتلو سوره یاسین یې ویلو، سورت یاسین یې ویلو. الله تعالی د دوی سترګو نه چې دی د نبی علیه السلام د کتلو قوت واغستلو. نور هر څه کتل خو نبی علیه السلام یې نه شو کتلی، او د الله رسول چې کله تللو نو د 11 کسانو په خوا وګرځېدو، په دې سر یې ورته خاورې واچولې. تاسو خو د ما د قتل منصوبه جوړوئ، خو ګورئ تاسو ته زه ښکاره هم نه وس، خبرې نه کولې، د هر سړي په سر باندې یو چونګ چونګ خاورې واړولې. دا د ذلت او د رسوایۍ چې تاسو دومره ذلیل او خراب خلک کوئ، زما سره د الله دومره لوی مدد دی را سره. نو نبی علیه الصلاة والسلام بس ووتلو، دوی ته اندازه ونه شوله، او نبی علیه الصلاة والسلام د ابوبکر صدیق کور ته د شپې لاړلو، هغوی یخ ناستو. ګورئ د نبی علیه الصلاة والسلام سره د ابوبکر صدیق بچو چې بیا کم کا اسما لګیا را د ورځې، او یو شی پخوي او بل شی پخوي، زما را پلار به ځي او نبی علیه السلام به ځي، هجرت به کوي چې په لاره وږي نه شي، او خوراک ورله تیاروي. وی خپله لوپټه سیرې کړې ده، په هغه لوپټه باندې ورله خوراک تړلی دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام د تیاری دپاره د ابوبکر صدیق په کور کې ثابت تش په ټول خلک یخ پاتې شوي دي. نبی علیه السلام ورته دروازه وټکه، وی راځه چې ځو. دواړه ووتل بس، او نبی علیه السلام د هغوی کور ته داخل شو په کړکۍ باندې، د هغوی یو سایډ طرف ته چې کوم غار ثور طرف ته، دغه سایډ ته دغه طرف ته د هغوی په دغه کې یو وړه غوندې کړکۍ وه، په هغې باندې دواړه ووتل لاړل. په دې لاره باندې نبی علیه الصلاة والسلام هغه چا کتلی و چې کوم خلک د نبی علیه الصلاة والسلام دشمنان وو، چې راغلل خلک د کور نه چار چاپېره ناست دي. هغه ویل څه له ناست یې؟ وی نبی علیه السلام قتل ته ناست. وی تلی دی درنه؟ او ویل دې سرونو ته هم ګورئ، په دې سرونو درته خاورې ما اچولې دي، سرونه هم خاورې پرتې دي. سرونه ګورئ، د ټولو خلکو سرونه وکتل، واقع په سرونو باندې خاورې پرتې وې. خبره خو ټیک وه، خو د دروازې په چاو کې به یې چې کتل په کټ کې خو سړی پروت دی، او شین څادر یې اغوستی دی. هغه ویل نه چې دا خبره اطلاع غلطه ده، ویل انتظار کوو او اوس ته کاروایي نه کوو، پاسېږو نه. حکمت دا و چې نبی علیه السلام وځي هم
نبی علیہ السلام قوت روان دی دلته دوی په انتظار دي چې نبی علیہ السلام به کله منزله پاسي نو دوی خو فرق نشو کولی علي رضی الله عنه چې کله منزله پاسېدلو چې ویې کتلو دا خو علي دی او علي رضی الله عنه راووتلو دوی پسې ګزار کولو خو دوی پېژندلو یو بل ته ویل چې نه دا خو علي دی علي ته خو موږ څه نه وایو علي رضی الله عنه ته پیغمبر اسلام چېرته دی خو زه څه خبر یم چېرته تللی ما ته داسې الله رسول خو ته ځای نه ښودلی چې چېرته ځم نو ورته پته نه وه چې ما پته نشته راته بس دوی پې راباندې کړلو علي خصم ووهلو په دې کور کې او بیا په راښکلو بیت الله شریف ته بوتللو اول ته څه وخته پورې په یې کوټه کې بند کړلو او علي په بیت الله شریف کې ښه وهل ورکړه ریمانډ چې ورته وایي شاب ووایه چې نبی علیه السلام چېرته تللی دی لاره وښیه او سهار دی د مکې خلک ډېر پریشانه دي ابو جهل هم راغی دغه ابو جهل ته پته ولې هغه هم ګزارې وکړلې نو لاړل د ابوبکر صدیق ده خو حال نه ویلو شرط کم طرف تللی دي او ښه وهلو ځان ستړی کړو علي ډېر زیات ووهلو خو علي خو نه ویل که نه او دا د دنیا د قوت دا د دنیا د ظالمانو طریقې کار دی شا خلک دینداره خلک ګیرول او په کوټو کې بندول او وهل ورکول حساب ووایه چې پلانکی چېرته دی شا به ووایه پلانکی چېرته دی دا د هغې زمانې د ظالمانو او د کافرو طریقې کار دی نه پورې را روان دی حق پرستو سره دغه کار کېږي په کوټو کې بندول او وهل او پلانکی چېرته دی او پلانکی چېرته دی دا زموږ د دنیا کې د ظالمانو اوس هم دغه طریقې کار دی لاړو ابو جهل دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته لاړلو او دروازې چې وټکوله اسما ورته راووتله ابو جهل ته پلار دې چېرته دی ویل کور خو نشته ویل چېرته تللی دی ویل ما ته پته نشته دی ابو جهل چې دی د اسمانه یو پړق پاسولو وایي د غوږ دا والی ته وغورځوله دومره خطرناک ګزارې اسما ته ورکړلو او ډېره بېعزتي ورته وکړله او هلې اسما ته هغې ما ته پته نشته دی چېرته تللی دي پیغمبر ورسره و که نه ویل ما ته پته نشته دا حل خو نه وه حل پابندي وه چې حل به نه وایې اسما ابو جهل خو ډېر زیات لوی ظالم او نبی علیه السلام ورته ځکه ویلې ما د امت فرعون چې دی ابو جهل و ډېر لوی ظالم او ډېر لوی مخالف و د اسلام او ډېر ظلمونه یې کړي مسلمانانو سره دا هغوی د کور نه خو ورته هم اندازه ونه شوله واپس رالل حرم ته او اعلان یې وکړلو ویل که چا د ابوبکر او د پیغمبر محمد اطلاع چا راوړله سلو خان انعام بی که چا مړه راوړل هم به سلو خان انعامي که چا جمدي راویستل هم به سلو خان انعامي 200 اوښانو اعلان یې وکړلو که چا جمدي راویستل که چا اطلاع راکړه او که چا مړه راویستل مړه کړي راوړه نو سلو اوښان به ورته ورکوو انعام یې مقرر کړلو او بیا فورا اعلان وکړلو چې شابه داسې وکړه چې د دوی خپل کم فوج و ویل د مدینې مکې معظم محاصره څوک درنه ونه وځي نو پیاده فوج او پیاده خلک یې د مدینې نه 4 چاپې راواچول چې څوک ونه وځي لارې بندې کار شی بند کړل تالاشانې شروع شولې او دویم کار دا وکړو چې شا به کوي خلک خواره کوي د مدینې په لار باندې پیاده خلک ور واچول پلانکي ځای کې ته پلانکي ځای کې دا دریم کار یې وکړو او څلورم کار دا وکړلو چې ویل شا به یې خپو نقش والا راولی دا یو ځان له علم په مکه معظمه کې د خپل ماهرین خلک وو چې د خپو د دې چاپې نه د خپو د نقش نه به خلک معلومو چې دا قدم په کوم ځای تللی دی او داسې پکې هم ماهر خلک وو چې دا د ښځو د خپو چاپ دی دا د سړو دی دا د نوجوانانو دی دا د بوډاګانو دی داسې به هم معلومول د دې وجې نه د نبي علیه صلات وسلام چې کله غار حرا ته ختلو که نه دا خپې خوږ شوي وي بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه په شا کړی دی وایي دا خپې ځکه خوږې دی چې الله رسول په دې پنجو باندې تللو زما د خپې نقش جوړ نه شي دې دپاره نبی علیه صلات وسلام بیا خپې خوږ شوي دا نکونه خوږ شوي وي دا ګوتې خوږ شوي وي د نبي علیه صلات وسلام ځکه دې دپاره که زه خپم په مکمل خپک دمه
په ځمکه باندې د دې سره داسې خلک شته دی چې په کوم ځای کې د خپې قدم کېښودلی شي د هغې نه خلک معلوموي. بهرحال دا خلکو له هم ټیمانې جوړ کړو شابه دا خلک شابه معلوموي. د دوی سوچ دا و چې نبی علیه السلام مدینې تللی. مدینه د بقیې معظمې نه داسې ده په شمال په طرف باندې ده او نبی علیه السلام داسې غارې داسې تللی دی غارې ثور داسې تللی دی بلکل الټه تللی دی. دا الله حکم ورته و او دا د نبي صلی الله علیه وسلم جنګي سکیم و دا هغه هوښیارتیا وه د هغه مهارت و. داسې خبره خو نه و چې داسې د جومات ملا و خلکو ته یې مسلې کولې دمونه او تعویضونه یې کول. لوی پیغمبر و. د دنیا ټول خلک د دنیا څومره جرنیلان دي د دنیا څومره دفاعي خلک دي د دنیا څومره د جنګي او د فوجي جنګو ماهرین دي هغه ټول د نبي صلی الله علیه وسلم د دې مهارتونو حیران دي ورته. دا ټریننګ یې چېرته حاصل کړی و دا پوهه چېرته وه دا ورته الله پاک ورکړې و دا رهنمایي الله پاک کړې ده. نبي علیه السلام پس یې خلک خواره کړل انعامونه مقرر شو تالاشانې شروع شولې او ډېره هله ګوله په مکه معظمه کې شروع ده چې نبی علیه السلام خو رانه لاړ ووتلو. بل طرف ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی علیه السلام سره دواړه پیاده روان دي 15 کیلومتر فاصله ده او دواړه روان دي نبی علیه السلام سره. بیا چې کله دا غار په دې مکه معظمه کې د ټول نه سخت غر او دنګ غر دا دی او غټ غټ تیږې پکې دي غارونه پکې وو غار دننه نه غټې غټې تیږې یو بل سره لګېدلې وي د غار غوندې پکې جوړه شوې وي. ابوبکر صدیق کله مخکې شي د نبی علیه السلام نه مخکې روانې بیا کله د نبی علیه السلام نه شاته شي. نبی علیه السلام تپوس کوي ابوبکر دا څه کوې کله مخکې دی او کله شاته دی ولې وایي د الله رسوله ویل دنه مخکې ځکه زه مخکې درته څوک ناست نه څوک دې مړ نه کړي وایي ځکه مخکې لاړ شمه بیا راته شک راشي وروسته به څوک رابسې نه وي بیا به وروسته وروسته درنه روان یم. دومره پریشانه و ابوبکر صدیق رضی الله عنه او بیا دوی دواړه چې دی دواړه یاران بیا د غار ثور ته ور مخامخ شوي دا ډېر ګران لار ده اوس هم چې ورته خېږي پخوا خو دا اوس ورته را پړوی مړوي لاره جوړه شوې ده مخکې خو ورته دا لاره دا پړوی مړوي خو ورته داسې نه وي په دې سخت غر دی بوټی موټی پکې داسې نشته دی او ډېرو غټې غټې تیږې دي. نبی علیه السلام ورته خېږي او د سیرت نګارو لیکل کړي دي د نبی علیه السلام به کله ناکله کېناستلو د دې خپو نه د نیکونو نه د نبی علیه السلام وینې بهېدلې بیا ډېر زیات تکلیف ورته. ابوبکر صدیق رضی الله عنه با نبی علیه السلام په شا کړلو بچ الله رسوله خپې د خوږ شي نور را په شا شي. څومره غټ مقام دی د ابوبکر صدیق ډېر لوی مقام ورته الله پاک ورکړی دی. بیا چې کله غار ته ورسېدل نو نبی علیه السلام یې غار ته اول نه پرېښود الله رسول تاسو بهر کښېنئ دلته نبی علیه السلام یې بهر کېنولو لاړلو غار یې صفا کړلو بیا د خپل لنګ نه ټوټې شلولې او په غار په سړو کې کېښودلې دا ځای مار راونه دا شي ونه شي دا ونه شي چې غار یې کله صفا کړلو او د نبی علیه السلام دپاره ځای ټیټ کړلو بیا د الله پاک رسول راځه راننوځه. نبی علیه السلام خو شپه روڼ کړې وه او ډېر ستړی و خپې خوږ وي. ابوبکر صدیق کېناستلو او بالخ مالخ خو نه و نبی علیه السلام د ابوبکر صدیق په دې پتون مبارک باندې سر کېښودلو او نبی علیه السلام اوده شولو شپه روڼ کړې وه او تکلیف ورته ډېر ارام یې بې ارامي هم ډېره وه. دې وخت کې د نبی علیه السلام په مخ مبارک باندې د ابوبکر صدیق د سترګو نه اوښکې وبهېدلې. نبی علیه السلام سترګې وغړېدلې ابوبکر ولې ژاړې په دې وخت کې ابوبکر صدیق دا خپه اوږده کړې ده او مار راغلی دی ابوبکر صدیق یې وچیچلو د مار چیچلو د زهرو ډېر سخت درد وي او د الله رسوله مار وچیچلمه او د خپې مې ډېر سخت درد کوي. نبی علیه السلام زر ابوبکر ما را دې خوا که نبی علیه السلام ورته بیا دم کړي ده او د زهرو اثر بیا ختم شو. دومره لوی تکلیف و نبی علیه السلام په غار ثور کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه او نبی صلی الله علیه وسلم 3 شپې پاتې شوي دي. او داسې نه و چې هلته پاتې وو اسما رضی الله عنها به پخلی کولو اسما به د شپې غار ثور ته ختله ډېر لوی همت والا زنانه وه ډېر لوی حوصلې والا زنانه وه او داسې وشولو چې کله یې پلار نیکه راغی ابوقحافه کور ته
ابو بکر چې شولو ویل لاړلو اسماء ورته ویل تللی دی نو با ابو قحافه ویلو ویل ټول ارسه پیسې به درنه وړي په کور کې بس نه عایشې اسماء ته ته څه به نه پاتې کړي درته اسماء ډېره هوښیاره واقع په کور کې څه نه پاتې کړي پنځه شپږ زره هغه وړي وي بس اسماء دې وکړو چې په کوم ځای کې پیسې پرتې وي ابو قحافه نظر دې ډېر کار نه کولو نکاح ابو صدیق پلارو راغی پریشانه و دي نو نوسو ته خفه و چې زوی مې ورته اسم نه دی پرېښودی کور تش پروت دی اسماء پوهېدله او په دغه کې یو غټه تیږه راواغېستله او په ګوتۍ کې بنده کړه او چې کوم ځای کې پیسې پرتې وې هلته یې کېښودله ابو قحافه ته ویې راشه بابا ته راشه ویې ډېر شی صاحب پرېښوي لاسونه یې پرې وواله ویې ګوره ځای ډک دی ابو قحافه ورته ویل ویل بیا ښه ده بیا خوشحاله یم ویل تاسو ته پیسې میسې پرېښودې دي ورنه هغې تاسې تیږې میږې په هغې شي کې کېښودلې هغه ځای را ډک کړلو هغه ویل زه بس بیا خوشحاله یم تاسو سره خرچه مرچه شته دی اسماء وایي په کور کې یوه پیسه کاشره هم نه وه پرېښودې وایي د خپل نکاح زما نکاح په موږ باندې ډېر خفه کېدلو ما چې بس د ده دادرسي وشي داسې ایماندارې ښځې وې ولا زموږ د وطن زنانه خو جامو ستړي کړلې او رسمونو ستړي کړلې او د دنیا رسم و رواجونو ستړي کړلې زنانه داسې زنانه جنت ته تللی شي داسې خلک واقعي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور چې د خیر نه ډک کور ډېر لوی ښکلی کور و د خیر نه سړي او ښځې په نبي صلی الله علیه وسلم باندې ځان قربانوونکي خلک وو بالا دې سختو تذکره دې وجې نه کوو ای مسلمانانو دا زموږ په نبي باندې او په صحابو باندې څومره لویه سخته تېره شوې ده څومره لوی تکلیف تېر شوی دی او څومره لوی مسلمانانو څومره لوی سخته کتلې ده اسماء وهلی شوې ده مندرې ته هغلته والۍ ته هلته وغورځوله دومره سخت علي ته څومره سخت بحال میلاو شو نبی علیه السلام په خپله پیاده روان دی نوکونه یې خېږي د خپو نه وینه بهیږي د نبی علیه الصلاة وسلام دومره سختو حالاتو کې الله پاک بیا هم د مسلمانانو مدد کړی دی نن هم الله تعالی مسلمانانو ته دقې د سیرت په ذریعه باندې وایي که تا بیا هم دین دپاره او اسلام دپاره قرباني کې الله فرمایي زما مدد به رسوي کافر درته پورته هم نشي کتلی خو ته به لږ همت پکې به اوده کېږي به نه او داسې ویښ ژوند به تېرې د مسلمانۍ ژوند به تېرې الله پاک زموږ له په دین باندې او په اسلام باندې عمل کول توفیق راکړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا